په مومندو کې د سنگي مرمرو یا ماربلو د کارخانو څخه د قلم غوښتو په ضد احتجاجي مظاهره د 15 ورځو راس روانه ده. احتجاج کوونکي وایي چې حکومت د بدامنۍ مخه ونیسي او د دوی روزګارونو ته تحفظ ورکړي. د صوبې وزیر اعلی وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیس پیاوړی کوي او د هغې لپاره د پندونو منځوري ورکړې ده. احتجاجي کیم یا پرلط د مومندو الیمزو ګندو سیمه کې لګول شوی چارته چې نامعلومه کسانو څو ورځې وړاندې د ماربلو کارخانې ته اور لګولې وو. د احتجاج کوونکو په وینا دلته نږدې لس کم سل کارخانې خو د احتجاج په توګه بند کړل شوي دي. د سنگي مرمرو د یوې کارخانې مالک شازیب خان وایي چې دوی نه وسلوالو قلم غوښتي او د تاوان رسولو ګواښونه ورته شوي دي. ټولو کارخانو ولته د دړاکو ټلیفونونه کېدل او د بتې یعنې د قلم غوښتنه یې کوله او یې ویل کو دا نه وینو موږ به تاسو ته نقصان درکړو. د نقصان په شکل کې موږ نه دغه فکټرۍ وسوځوله. د مومندو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ غړي ساجد خان مومند پرون د قبایلي ضلعو د نورو پارلماني غړو او حکومت مخالفو ګوندونو سره ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې د پښتونخوا 80% سنگي مرمر یا ماربل په مومندو کې پیدا کیږي، خو هلته کارخانې ځکه بندې دي چې بجلی نشته. باوجود د دې چې د صوبې په یوه پوله ورسک ډیم جوړ دی او په بله مومند ډیم جوړیږي. هغه ویلو چې د کارخانو مالکان په پرلط ناستي، بجلی ورته نشته او طالبان ترې قلنګ اخلي. د پاسه پرې ایسای او ایمای والا راشي ورته وای چې تاسو دوی له ډوډۍ ولې ورکړه او سی ټي ډي والای په ټول ملک زوروي. د خیبر پښتونخوا مومند ضلع د افغانستان سره په پوله پرته ده. د مومند د سنگي مرمرو د کارخانه‌دارو احتجاج ته د کارخانو مالکانو ترڅنګ ځای سیاسي مشران، ځوانان او عام خلک هم ورغلي وو. دوی ځای په ځای تور او سپین بیرغونه او بینرونه لګولي وو. روزګار وانهولو د امن ټینګ ساتلو غوښتنې پرې لیکل شوې. په مومندو، باجوړ، سوات او د صوبې نورو سیمو کې هم دینه وړاندې د امن په ځای کولو لپاره پاسونونه شوي وو. د مومندو مظاهرې ته ورغلي د باجوړ مولانا خانزیب وایي چې په ټوله صوبه کې عام ولس وخت په وخت احتجاجونه کوي، خو تر څو چې ورسره منتخب نمایندګانو په اسمبلیو کې غږ نه وي پورته کړی تر هغې به د عام ولس احتجاجونه سمځه پګران نیسی. د مولانا خانزیب په خبرو بدبختی دا ده چې د قام غږ د پاکستان په پارلمان کې نه پورته کیږي. د اسلام آباد او پیښور پارلمان کې ناز غړي د دې خوري مشري کوي. پکار دا ده چې دوی غلي پاتې نشي تر څو پورې چې په پارلمان کې د مومندو د پښتونخوا د امن خبره پورته نشي نو د امن د مزل به زمون وګدوي او یقیني چې په دې کې به مسائل مه ترازی. علب خان شرپو دلبر نیوز ضلع مومند. په مومندو